حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب او د اغوی سرا رفقائی کار ملگری د اغوی په زیر سرپرستی او په زیر نگرانی کی الحمدللہ نن دغه بچی دا غلام چې موږ تاسو تخکاری د قرآن کریم ختمونه سر ته ورسول الله دې د دوی والدینو د دوی خاندان د دې اساتذه او ټولو ته مبارک وګرځي. ما چې کوم آیاتونه او کوم د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام احادیث روایت کړه د هغې تعلقم د قرآن کریم د عظمت سره دی. ورونو الله جل شانه دی امت سره احسانات ډیر کړي دي او په دې امت باندې ډیر انعامات کړي دي. خودود انعامات په داسې کړي دي چې دای په مخ د ځمکه په هیڅ یو قوم او په هیڅ یو امت باندې نه دي کړي. یو انعام دا دی چې دی امت ته الله پاک پیغمبر داسې پیغمبر ورکړی دی چې د تمامو انبیاو سردار دی او داسې برکت والا پیغمبر الله پاک ورکړی دی. یو ورځ عیسی علیه السلام په یو ځای کې روانو او داسې مخې ته لوی لوی ګټونه پراته و. په یو ګټ باندې نظر پرېوته او هغې ته کتل تعجب سره حیرانتیا سره. په دې کې جبرئیل امین تشریف راوړو پوښتنه یې وکړه ته څنګه داسې حیران حیران ګورې؟ حضرت عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې د الله پاک په دې مخلوق کې سوچ کومه چې الله پاک څومره ښایسته ګټ پیدا کړی دی اسې د دې ښایسته حیران یم. دا ډېر عجیبه دی. حضرت جبرئیل علیہ السلام ورته وفرمایل چې راځه د دې نه نور عجایبات درته وښیم. کله چې دې ګټ ته راورسېدل دې ګټ کې دروازه وه هغه کولو شوه او چې دننه یې وکتل پکې یو سړی ولاړ دی او لګې دې مونځ کوي. عیسی علیه السلام چې وکتل نو هغه نورم حیران شو او وی فرمایل چې دا څومره خوش قسمته دی د ده ژبه محفوظ ده د ده نظر محفوظ دی د خلکو د خبرو د خلکو د غیبتونو نه یو طرف ته دی او بل دا چې د رب په عبادت کې په مونځ کې مشغول دی. حضرت جبرئیل علیہ السلام ورته وویل ولی اے عیسی علیہ السلام د تا نه وروسته یو پیغمبر نبی اخر زمان راتلونکی دی او هغه ته به آخري امت ورکول کیږي او د هغه پیغمبر امتی چې 2 رکعاته نفل مونځ یې وکړو د هغې ثواب به وای دا کم کس چې دی ګټ کې ولاړ دی او ته یې د 1500 کاله وشو چې دی عبادت کوي. د آخري نبی د امتی 2 رکعاته د مونځ ثواب به د 500 کالو د ثواب نه زیاتی. نو دی امت ته الله جل شانه پیغمبر چې ورکړی دی نو د برکتونو پیغمبر دی
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره د دې امت نه لوی لوی خطرناک عذابونه پورته شوي دي. ما ته ګورئ، مخکې امتونو کې به چې د چا نه ګناه وشوه نو د هغوی به شکلونه مسخه شو، لاس په لاس سزا به وه. د چا نه به بیزوګان جوړ شو، د چا نه به خنزیران جوړ شو، د چا نه به کاڼي جوړ شو. یو ورځ موسی علیه السلام الله ته عرض وکړ، یا الله ما سره به جنت کې څوک وي؟ الله پاک ورته وفرمایل پلانې قصاب به تا سره جنت کې. یا الله دا هغه ما ته کوم ځای کې دی ویښې وه؟ وایي په پلاني ښار کې دی. دی روان شو، هلته ورغی، دغه قصاب سره میلمه شو. یو ورځ یې تېره کړه، دویمه، درېیمه، خو څه داسې خاص عمل یې ترې ونه لید. اخر یې تپوس ترې وکړو چې تا نه یو پوښتنې له راغلی یم. ما الله ته عرض وکړو، یا الله تا سره به په جنت، ما سره به په جنت کې ته څوک یو ځای کې؟ نو ما ته ستا نوم واخیسته چې پلانې قصاب دی او هغه په پلاني ښار کې دی. زه رالم، ما 3 ورځې تاسو تېرې کړلې، ستاسو داسې خاص عمل خو ما ونه لیده. کوم داسې څه عمل کې ته راته ووایه چې ستا مقام دومره اوچت دی؟ هغه ورته ویلې، وایي راځه. کور ته یې ننیسته او یو تاخ ته یې بوته. هغه تاخ کې د بطکو غونته کې په شکل باندې 2 زناور ناستو. د قصاب ورته ویل دا زما مور او پلار دي. وایي د دوی نه څه ګناه شوې ده، د دوی شکلونه الله مسخه کړي دي او زما کار دا دی چې د دې زه سار غرمه ماښام د خوراک د څښاک د هر څه خیال ساتم. الله پاک چې تا ته زه وښودلم او ما له کوم مقام را کړی هغه د دې په دې خدمت دی. نو عرض دا و چې مخکې امتونو کې به چې د چا نه ګناه وشوه نو سحر به چې د کوره راووته نو په تندي به ورته لیکل شوي و غیبانه بیګا دا کار کړی، یا به ورته په دروازه لیکل شوي و چې دا کار یې کړی دی، دا خطا یې کړی، یا به شکلونه مسخه شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره دې امت نه دا د رسوایی عذابونه دنیا کې پورته شوي دي. آخرت کې د هر چا سره د الله خپله معامله ده، لیکن دنیا کې داسې اجتماعي نه رسوا کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امت ته الله پاک لوی نعمت ورکړی دی. عزیزانو، دویم لوی نعمت دی امت ته چې الله ورکړی دی او لوی انعام یې پې کړی دی، هغه قرآن کریم داسې کتاب ورکړی دی چې دا د تمامو آسماني کتابونو سردار دی. اوس به ستاسو د عامو خلکو یو سوال پیدا شي چې تورات هم نازل شوی و، آسماني کتابو، انجیلم، زبور او صحیفې هم نازل شوي وي اسمان نه، او قرآن هم د اسمان نه نازل شوی دی. بیا د قرآن کریم دا مرتبه په دې نورو آسماني کتابونو باندې ولې بلند او بالا ده؟ نو علما ناست دي د دې ډېر توجیهات. زه یو څو آسان فهم تاسو مخې ته وړاندې کوم. یو وجه دا ده چې د قرآن کریم د حفاظت وعده الله کړې. الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن کریم منگ نازل کړی دی، منگ به د دې حفاظت کوو. قرآن کریم چې کوم وخت کې نازل شوی په څنګه انداز سره د دې زبر زیر پیش نقطې پورې تمام په تمام باندې محفوظ دی. په مخ د ځمکه باندې یو کتاب محفوظ داسې نشته څنګه چې قرآن کریم محفوظ دی. د نورو کتابونو جبه چې وه هغه عبراني جبه وه،
ورونو په مخ د ځمکه باندې اوس تاسو وګورئ د عبرانۍ ژبې والا یو کس به ته معلوم نه کې نشته دی او د عربۍ ژبې چې قرآن کریم په عربۍ کې الله نازل کړی دی وسم الحمدلله 15 ملکونه داسې دي چې د هغې ژبه عربي ده نو قرآن کریم محفوظ کتاب دی یو ورځ داسې کار وشو د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه خلافت زمانه وه د انطاکیې د ښار یو وفد راغی جرګه راله او هغوی ځان سره ډېرې ډالۍ تحفې راوړلې معاویه رضی الله عنه سره خپل وزیران مشیران ناستي چې دا وفد راغی سلام یې وکړو د سلام نه وروسته هغوی خپلې تحفې پیش کړلې او معاویه رضی الله عنه دپاره یو خاص د ملغلرو تحفه راوړې وه خیر کېناستل خبرې اترې شروع شوې د روغ ناروغه پوښتنه د سفر حال احوال بیان شو نو بیا ترې معاویه رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې حضرات وایي تشریف هم څنګه راوړې تاسو څنګه راغلی یئ وایي یاره صاحب یو مسلې له راغلي وایي څه مسله ده وایي قرآن کریم کې یو واقعه ده د حضرت خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام چې الله پاک دا دوه پیغمبران ولیږل د انطاکیې ښار ته قرآن کریم کې راځي چې دوی کله دغه ښار ته ورسېدل دې ښار کې یو قلعه وه پخوا به د ښارونو نه ګیر چاپېره یو قلعه وه زموږ دا پېښور ښار که وګورې که نه نو د دې نه ګیر چاپېره یو لوی قلعه دیوال تا و ځای په ځای دروازې وي دا اوس چې موږ ورته ویو گنج دروازه کابلی دروازه آسیا ګیټ کچرو دروازه دا ځای په ځای باندې د دې پېښور د دغې قلام دروازې به وي ښار چې کوم و د دې قلا نه ټول دننه و خلک به دننه اوسېدل دا دروازې به ټولې ماښام نه وروسته بندېدلې ماښام نه وروسته به څوک بار ته نه راوتل او بار چې و ټول به پټي او دشتې وي په دې کې به د شپې هر قسم مخلوق و نو بهر ته به څوک نه راوتلل نو دغه شانتې دیوالو هلته د انطاکیې د ښار قرآن کریم کې الله فرمایي فوجدا فیها جدارا یو دیوال یې هغلته وکته او قریبه وه چې لوېدو ته برابر و نو هغه حضر علیه السلام سیده کو او دلته قرآن کریم کې الله فرمایي چې د دې دیوال نه لاندې خزانه ښخه وه وکان تحته کنز لهما او دا خزانه د چا وه دا په دې ښار کې یو دوه ماشومان یتیمان اوسېدل دا خزانه د هغوی د پلار نه پاتې شوې وه دوی ته او قرآن کریم کې الله فرمایي وکانه ابوهما صالحا د دوی پلار چې و هغه نیک سړی و مفسرینو لیکلی دي وایي په 9مه پېړۍ کې پلار نیک تیر شوی و د هغه د نیکۍ په برکت الله پاک 200 کاله پس نوسې کړوسې دا به کم نوسې به د هغوی د خزانې د حفاظت د پاره الله پاک د 2 پیغمبرانو ډیوټي ولګوله نو چې کله دیوال سیده کو
نو دوی د دې انطاکیې د ښار خلکو نه میلمستیا طلب کړه چې موږ باندې روټۍ وخورئ موږ مسافر یو. نو قرآن کریم کې راځي فابوا ان یضیفوهما، دغه انطاکیې ښار خلکو د دې دوو پیغمبرانو د میلمستیا نه انکار وکړ. نو معاویه رضی الله عنه دې وفد ته وایي چې سعید وایه نو خبره څه و، څه غرض هم څه دی، څه له راغلی یئ؟ وایي صاحب غرض دا دی چې دا آیات به په قرآن کریم کې تر قیامته پورې خلک لولي او خلک به وایي چې د انطاکیې د ښار خلک دومره بې غیرته خلکو چې د دوو پیغمبرانو د میلمستیا نه انکار وکړو. دا خو به موږ دپاره ډېر د شرم خبره او ډېر د بې غیرتۍ خبره ده. تاسو داسې مهرباني وکئ چې په دې فابو کې چې دا با کومه ده د دې نه د لاندې نقطه ختمه کوي او د دې د بره دوه نقطې ولګئ او دا به داسې شي فاتو ان یضیفوهما، نو معنا به دا شي چې راتګ وکړه د انطاکیې د ښار خلکو د دوو پیغمبرانو په میلمستیا سره. نو دا به موږ دپاره صفت جوړ شي، خلک به وایي چې د انطاکیې د ښار خلک ډېر غیرتي خلکو د پیغمبرانو میلمستیا یې وکړه. چې کله معاویه رضی الله عنه دا خبرې د دوی واورېدې نو هغه تحفې ورته په مخ باندې ورویشتې او ورته ویل قسم دی تاسو د قتل قابل یئ، دا زما کتاب دی چې زه په دې کې تبدیلي وکم، چې په دې کې زه کمې زیاتې وکم؟ دا خو د الله کتاب دی او الله پاک په خپله د دې وعده کړې ده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن کریم ما نازل کړی دی او موږ به هم د دې حفاظت کوو. نو عزیزانو قرآن کریم ډیر برکتی کتاب دی. څوک چې قرآن کریم د همداسې سورتونه چې وې د هغې خپل برکتونه دي چې سورت یاسین څوک سحر کې ووایي د ورځې په شروع کې سورت یاسین ووایي د ټولې ورځې حاجتونه به دې پوره شي. که چېرته ته وایې زه غریب یم او زه دې مالدار شم، ماښام مونځ نه وروسته صورت واقعه ویوه، مالداره به شي، د رزق به در باندې داسې دروازې را کولاوي چې ته به هم ورته حیرانې پوهېږي به هم نه چې د کم طرف نه راځي. دشمن نه یریږي، هغه دشمنان ستا یا پټ دي یا ښکاره دي. سورت قریش ویوه لإیلاف قریش، کم نه کم 11 پیرې ویوه او زیت نه زیته چې د وس کېږي یو د پاسه 100 پیرې ویوه او سرې سترګې ګرځه، هېڅوک تا ته نقصان نشي رسولی. دا د قرآن برکت دی. آخري 2 سورتونه وویوه او په لاسو باندې د شپې چوف کا او لاس په بدن راکاږه، هیڅ قسمه جادو بد نظر به در باندې اثر نه کوي. سورت اخلاص 200 پیرې ویوه قل هو الله احد، د 50 کالو ګناهونه واړه درته الله پاک معاف کوي. نو قرآن کریم ډیر برکتی کتاب دی ښه، او چې چاته الله پاک دا کتاب نصیب کو نو ګوره هغه کس هم برکتی دی، د هغه سره کښېنه پاسېږه مزې به کې. ما ته وګورئ قیامت په ورځ باندې به الله پاک
د خپلو بندګانو د بخښنې دپاره بانې لټئ. قاري صاحب به ودرئ، قاري صاحب ودرېږه. ته د خپل خاندان نه ځان سره 10 کسانو سفارش وکړه او ځان سره جنت ته بوځه. دی به 10 کسان ځان له خپل راخوښ کړي، لکه 11 12 به هم پکې پیدا شي. هغه به وایي چې زما هم پکې څه غم وکړه. نو دا به داسې نه وي چې د دنیا په شان د دنیا د وزیرانو په شان دی چې د 10 کسانو کوټه ورته ورکړی شي او بیا هغه ورته وایي چې نور پکې نه زیږي ځکه ما 10 پوره کړه. بلکې دی به الله ته عرض وکړي یا الله زما دا یو کس دوه، الله به وایي زه د دغه هم درته اجازت دی. بیا به شهید ودرئ. شهید ته به ووایي چې ودرېږه تا ته اجازت دی ته د 80 کسانو سفارش وکړه د خپل خاندان نه. نو دی به د 80 کسانو سفارش کوي. د هغه نه پس به بیا حاجي صاحب ودرئ. حاجي صاحب اوس ته ودرېږه او ته د 400 کسانو سفارش وکړه. خو ګوره حاجي صاحب هم چې حاجي صاحب وي چې حج هم کړی د الله دپاره، دا نه چې په طواف کې ګرځي او صاحب موبایل یې لګولی برای راسې دنیا ته ځان ښیي. نو دا حج او دا عمره د دنیا دپاره د الله دپاره خو بیا نه ده که نه. هغه حج چې الله ته قبولي چې ته د الله دپاره وکړي الله بیا قبول کړي که نه. نو حاجي صاحب ته به وویلی شي چې ته 400 کسان ځان سره بوځه. بیا به مولوي صاحب ته ووایي ودرېږئ مولوي صاحب، ارشاد مولوي صاحب ته ودرېږه. مولوي صاحب به ورته ووایي چې زه خو ودرېدلم یا الله زما خلق خو ډېر دي، زما خو د خاندان خلق هم دی او زما خو بلا شاګردان دي او د دې نه علاوه په دې ګاونډ کې ما مدرسه چلوله. نو هغه پلاني حاجي صاحب هغه به راغی ماله بیکاوه راوړله. هغه هم هغه طرف ته ولاړ دی اشاره کوي چې زما هم ګوره غم وکړه. هغه بل بابا چې دی هغه به راته هغه به هسې ما سره خوا کې ناستو ماله به تسلي را کوله. د به زما د روټیو د چیو انتظام کوو. په مدرسه کې به چې را باندې سخت راله دا ملګري به دا به مې راوغوښتل د دوی ډېر کسان دي دا ټول اوس تمه کوي چې زمونږ د پاره هم سفارش وکړه. الله به ورته وفرمایي چې تا ته اجازت دی د اسمان د ستورو په برابر چې څومره کولی شي د ټولو اجازت دی تا ته سفارش وکړه. نو عزیزانو عرض داو چې قرآن او د قرآن کریم علوم چې چاته الله پاک نصیب کی دا کس د الله په نس ګوره ډېر غوره دی او د سره ناسته پاسته. یو بل د مزې خبره درته کوم واورئ. زمونږ د کتابونو کې مختلف فنون دي، صرف دی، نحو ده، منطق دی، فقه ده، اصول فقه ده، معنی دی وغیره وغیره. نو زمونږ د طالبان چې سار کې کله د استاد نه سبق ووایي د ماسپښین نه وروسته مازدیګره پورې به دوی 3 4 5 کسان ناستي دغه خپل سبقونه دوباره دوهراوي دې ته تکرار وایي. نو یو څو طالبان د سین په غاړه ناستو د فقه کتاب تکراراو
په هغې کې یو مسله راله د خنثی مشکل. طالبان لګې دي خپل منځ کې. اوس د دې طالبانو سره خوا کې یو سړی دی چې هغه جال خور کړی دی سین کې کبان نیسي، خو د طالبانو سره خوا کې ولاړ دی، د دوی دا خبرې چې خپل منځ کې دا سبق تکراري دا خبرې اوري. نو ته دا طالبان خپل منځ کې لګې دي وایي یا لکه یو خبره ده که دا خنثی مشکل وایي دا خو نر دی او نه ښځه ده، که چېرته دا نابالغه مړ شي نو د ده په جنازه کې به موږ حالانا ویو که هولانا به ویو. اللهم اجعل هولانا که اللهم اجعل حالانا، دا به موږ کم یو ویو. ابل پکې سوال وکړو ویه لکه دا خو لا څه کې بله واوره، که چېرته بالغ مړ شي نو دی له به غسل سړی ورکوي که ښځه به یې ورکوي. دا خبرې خپل منځ کې دا تکرار یې کاو او دا سړی دا خبرې اوري او دی لګې دی خپل کار کې چې په دې کې ګوري جال کې مئی راغی، مئی یې ونیو. دا مئی چې و چې رویس د جال ډېر ښایسته و. سړی فکر وکړو که بازار ته وړمه نو پیسې کمې کوي او راشه بادشاه له ویسه او بادشاه ته وویه چې دا مې تاله تحفه راوړې ده هغه به پې دله ډېر انعام درکړي. پخوا به بادشاهانو ته خلک تلل، دا د اوس زمانې بادشاهان نه وو، هغه خلیفه و، خلیفګان به و، امیر المؤمنین به و. نو هغه سره به برای راست خلک میلاوېدل، شاعران به ورتلل د هغه په مدحه کې او د هغه په صفت کې به قصیدې لوستلې، انعام به اخیسته. نو دا سړی دا مئی واخیسته ویلې بس بادشاه له وړم. چې کله بادشاه ته ورغی بادشاه ته سلام وکړو، بادشاه سلامت. ای بادشاه سلامت، تاسو خواته مې ځان راورسو ما چې زه به ستاسو سلام هم وکړم او صاحب دا مئی مې نیولې دی ډېر ښایسته دی او مال چې دا تاسو له راوړم تحفه مې راوړې ده. بادشاه چې وکته ډېر خوشحاله شو، ویل هلکه دله 2000 اشرفۍ انعام کې ورکړئ. 2000 اشرفۍ د سرو زرو روپۍ به وي. ښه د بادشاه سره یو وزیر ناستو ډېر سخت شوم و شوم. دا شومتوب ګوره ډېر خراب عیب دی، ښه صفت نه دی عیب دی. شوم سړی داسې که نه موږ تاسو دې خدای وساتي، دومره ډېرې پیسې به ورسره وي داسې ګتې ګتې به وي او هره درېیمه شپه باندې به یې رخلي او شمار یاسې به پې زړه ښه کوي او سار چې به په خلکو ګرځي نو په ټوپۍ کې به 3 سوري. یا لکه دا یو ټوپۍ خو ځان له نه وي که نه نه. شوم سړی ورئ مال هغه دی، ستا مال هغه دی چې ته یې وخورې ویې غوندې ځان نه مخکې ولېږي. د دې نه دې خوا مال ستا نه دی. ښایسته کپړې اچوئ، ښایسته لباس، ښه خوراک کوئ او د الله په لاره کې لګوئ. عرض ده نو چې دغه سړی دا وزیر چې و ډېر زیات شوم و، ده چې وکتل چې دله خو یې په دې یو مید باندې 2000 اشرفۍ ورکړلې، بس یو دم یې په زړه باندې خړه راله. بس ورپاسې د بادشاه ته وایي بادشاه سلامت، دا شی خو دومره شی نه و چې تا پې دومره ډېرې پیسې وله ورکړلې. بادشاه اعتماد کې واخیست. بادشاه ورته وایي نو اوس څه وکړو؟ وایي بس داسې وکړه چې ده ته وویوه چې دا نر دی که ښځه، دا کم مئی چې تا راوړی دا نر دی که ښځه، که نري نو ورته وویوه چې دې سره زمونږ ښځه پکار ده او که ویلې چې ښځه ده نو دا ورته وویوه چې زمونږ ورسره نر پکار دی، بس پیسې به تې خپلې راواخلې او دا ورته واپس کړه.
هغه ویلې ښه بادشاه سړی راوغوښته وایي دې خوا راشه وایي تا چې دا کم معیار راوړی و دا نر و که ښځه نو د دې سړي په ذهن کې هغه د طالبانو خبره راله چې هغه د سیند په غاړه باندې چې کوم تکرار کاوه هغه ټکی ذهن ته راغی نو چې بادشاه دې تپوس وکړو ولې دا نر دی که ښځه وایي بادشاه سلامت دا نه نر دی نه ښځه دا خونسا مشکل دی بادشاه چې دا آواز واورېده دا جواب ډېر خوشحاله شو هلکه ولې 2000 وله نورې ورکوي 2000 اشرفۍ وله نورې ورکړې او دې خوا ته چې ګوري وزیر دا کنجوس دا شوم وزیر دا د غصې نه کله دکیږي او کله تشیږي چې دا خو ماتې 2000 بچ کولی او پسې 4000 شوې نوکر لاړې تیلی راوړله او دلې په هغه تیلی کې اړوله د اشرفو چې په دې کې ته یو پرېوته د غاړې ته راواچوله روانېده یو دې په ځمکه پرېوته چې یو دې په ځمکه پرېوتله د زر راواخیستله او بس زر زر یې پاکه کړله او ښکلې کړله او داسې نو هغه وزیر پې آواز وکړو هغه کنجوسه وایي ظالمه دومره شوم پړقې دومره ډېرې دې په اوږه کړلې دا یو به دې پریښې وی که نه چا بل غریب به پورته کړی وی هغه ورته وایي نصیب وایي دا ما ځکه پورته کړله چې دې باندې د بادشاه نوم لیکل شوی و هغه مې زر پاک کو خاورو ته مې نه پرېښود او ښکل مې کو په تندي مې کېښود بادشاه چې دا واورېد ولې 2000 نورې ورکوي سړي له 6000 ورکړلې د 6000 نه وروسته دی را روان شو او د هغه نه راووتم عرض دا و دې واقع کې مې چې د علماو د طلباو سره ناسته دا د خیر نه خالی نه ده دا خلق الله ته نږدې خلق دی قرآن کریم الله جل شانه عزتمن کتاب را لېږلی او دا چې الله پاک چاته نصیب کی دا خلق د الله پاک په نسبت باندې عزتمن دي او چې څوک د دې خلکو سره ناسته کوي د دې خلکو مرسته او امداد کوي د دوی خبرګیری کوي الله جل شانه هغه خلقم د دنیا د مصیبتونو نم حفاظت کی ساتي او د آخرت د مصیبتونو نم حفاظت کی ساتي دنیا کې مرته الله پاک د نجات او د خلاصي لارې روباسي او آخرت کې د دقیق خلکو سره الله پاک حشر کوي الله جل شانه دې دا ختمونه خپل دربار کې قبول کړي او دا د الله پاک د دې اساتذو او د دې والدینو خاندان ټولو ته الله پاک ډېر ډېر مبارک کړي دا یو څو خبرې ما وکړلې الله دې په ماته تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین